واحد خان تاجک یم او دا د سمرباغ هسپتال د هسپتال ایمرجنسي ده. دا مریضان راځي تاسو په نظر چې دننه بار کېږي دلته علاج دپاره راځي. د سمرباغ د هسپتال په هکله اکثر تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو چې آلیز ګوډ رپورټ را روان دی چې یاره هر څه زبردست دي او سهولیات هم ډېر ښه شو او مریضانو ته دوایان هم میلاویږي او په زرګونو مریضان په میاشتو کې چې دی نو کتلی کېږي روزانه په سوونو ډیوټیانې هم ډېرې زبردسته کېږي او داسې رپورټس هم را روان دي چې د بجلۍ مسلې هم حل شو. تقریبا داسې ویلی کېږي چې دا هسپتال د صوبې د ټولو نه ښه هسپتال جوړ شو. پکې دا هم رپورټس راځي چې باقي چې کوم رینکینګ کېږي په صوبو کې نو په هغې کې دا په ټاپ یا په سیکنډ نمبر باندې راځي هم. نو ګورو چې واقعي د یو کال کې دومره زیات انقلاب راتلی شي یا دومره زیات اصلاحات کیدی شي یا دومره چینج راتللی شي چې دا څومره موږ ته ویلی کېږي چې دا اصلاحات وشو دا وشو او دا وشو. نو اوس ورځو ګورو چې واقعي دلته خلکو ته همدغه رنګې فیسیلیټیز ورکولی کېږي دوایانې ورکولی کېږي بالکل فری کې په او پی ډي کې ډاکټران واقعي چې صحیح ډیوټیانې کوي. اوس آیا د هسپتال کې اوس هم مسلې شته که نشته؟ دې حوالې سره ستاسو خبرې هم ډېرې مهمې دي چې کوم زما دا خبرې ګورئ. دې هسپتال ته چې تاسو راغلي او تاسو سره ښه دغه شوی دی مطمئن شوي هم ضرور ووایئ چې یاره واقعي دلته موږ راغلي او ډېر بهترین سهولیات دي او که څه کوم ځای کې لږ لږ کریکشن کول غواړي او تاسو ته پته ده چې په دې مد کې هم کار کول غواړي نو هغه هم پوینټ اوټ کړئ. ورځو دننه دا ایمرجنسي ده او اوس د ایمرجنسي ماحول ګورو چې مخکې به ایمرجنسي ته څوک راغلل نو هغه صورتحال خو ستاسو په وړاندې و چې همدا ځای و چې دلته ما ریکارډینګ کوو او د دې نه ایشو جوړه شوه چې دلته به ریکارډینګ نه کوې. بیا هم په هغه ځای ولاړ یم او هغه ریکارډینګ کوم او بیا هم دننه ورځو مخکې ګورو چې اوس څه شوي دي. دا سړی وشي څنګه صحت ښه دی ټیک ټاک دا به ورسره ولګو چې زما او ستا کې مې خبرې کېږي نو زه راځه چې د عوامو نصیحت ته شوي بهتره ده. وحید صاحب فرسټ اف آل خو زه تاسو سره لږ دا زما ډیوټي روسټر لګېدلی دی صحیح شوه. دا راته ووایې دلته ټول هغه ټی شو دا وه چې کسانو به راتلل 24 ګنټې به یې ډیوټي کوله او بیا به ټول هفته ورځ نه اوس هغه نشته دی د لانګ چې کومه ډیوټي ده زموږ هغه 12 ګنټې ده 12 ګنټې یو شفټ وکړي بیا 12 ګنټې بل شفټ وکړي دا پراپر روسټر دی او دا تقریبا د 13 میاشتو ده 13 میاشتې مخکې دا روسټر لګېدلی بیا دا اوس زما دویم روسټر دی دا هغه سټوډنټس دي چې کوم زموږ سره افیلیټډ خیبر میډیکل یونیورسټي ده دا د هغې د سټوډنټانو دا ستا د هسپتال امپلای دی دا زما امپلای دی ملنرس دی او دا سمیولا صاحب دی او ماشاءالله ښه ټلنټ سمیولا صاحب ما ډېر تعریفونه اورېدلي صفتونه مې اورېدلي خو ما ته دا ووایه چې یو عام سړی راشي نو هغه ته به څه پته لګي چې دا د هسپتال ملازم بالکل دی د دې دپاره موږ یونیفارم اډرس کړي دي او انشاءالله تاسو چې نیکسټ ویک کې راځئ نو د نرس په خپل یو یونیفارم صحیح وحید صاحب دا جنرل میډیسنز دي دا وخت و چې په دې ځای کې به سرنج هم نه و اوس خو ډېر پاتې دي خو دا دي که نور هم شته لیدلی شي دا تقریبا 2-3 هزار سرنجز به دا پراته په یو ډبي کې 100 سرنجز دي صحیح ده سټنډرډ دي صحیح شو. اوس تاسو راځئ تاسو لږ رابار شئ مریضان تم رابار شئ دې هسپتال ته به چې سپي څوک و چې چورا بلو نو موږ به یو ته سوالونه محنتونه کول چې چېرته ویکسین مار به چې و چې څوک به رالو نو ویکسین به نه اوس څه صورتحال دی؟ الحمدلله کله نه چې زه ایم ایس راغلی ما 1800 دانې چې کوم ویکسین دي د انټي ریبیز دا موږ اډر کړي او اوس ما سره په دې ټیم کې په سټاک کې 800 دانې پرتې دي نو اوس هغه مسله نشته مخکې به یو ډوز میلاوي د اوس پوره 4 روان ډوز مې چې دا سپو چې چلی دی دا ویکسین دا د موبایل نمبر لیکته د کس تاسو خپل فون وکړئ چې تاسو سیکنډ ډوز میلاو دی کنه دی صحیح شو. دا چې دا کلیکزین دا یو ایمرجنسي ډرګ دی دا موږ سره اویلیبل دی صحیح شو. دا بلډ چې کوم کلاټ وغیره دي دا راته ووایئ دا خو یاسر شو دا څه نوم دی ده سنا دی یا سنا یا سیما شو دا یاسر شو ځان له پیشنټ دا ځان له دا به سوي شمارلې مې خو نه دي دا به 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 او دا پسې د پاسه دا د ټي ام ای غړو لپاره خبره ده چې ستاسو نه اهلۍ د لایوسټاک د غړو او د ډي ایچ او د افیس ستاسو نه اهلۍ 10 کسان د دې هسپتال ته رسېږي په دې 10 کسانو څونه خرچه شوی ایکسټرا دې به زمونږ یو جیوازي دا نه دي دا د یو شپ خبره ده الله شاباس دا چې دې کنه
دا تاسو 20 دانې حساب کړئ کم سے کم د دې مارکیټ پرایس دی 50,000 روپۍ صحیح شو نو دا سپي په بازارونو ته ډک دي سکولونو مخې ته دي یو شپ کې موږ لاس ویکسین لګو او دغه شانې ماشومان چیچي او دوی راځي ویکسین ورکوي د پاسه مطلب ګورنمنټ خرچه هم روانه ده خو د سپو هېڅ قسمه تاسو حل نه راوباسئ زمونږ آی وی لاین چې دي که نه MCC نه دي صحیح شوه د دې بار مارکیټ کې 225 روپۍ قیمت دی موږ د مریضه بالکل فری ورکوو اوس ما دا وایي ډاکټر صاحب دلته ایمرجنسي کنټرول میډیسن فری دي بالکل همداسې یعنی چې فرست ایډ کې ډریپ لګي انجکشن لګي چار څه لګي فرست ایډ مکمل فری دی پټۍ کېږي سټیچینګ شو اوس دا میډیسن د اغستو څه طریقه کار دی زیاته خلک دا کوېسچن کوي چې یاره دا خو د دوی خپلې کمپنۍ دي او یاران دوستان دي رشوت یې پکې داسې ده دا مکمل غلطه خبره ده او موږ سترونګلی ډینای کوو صحیح ده په دې د پاسه داسې لیکدي ناٹ فار سیل او دا MCC ګورنمنټ اپورټ صحیح شو MCC دا د ګورنمنټ رجسټرډ کمپنیانې دي هغې موږ ته لیسټ راولیکي بیا دا موږ د MCC نه اډر کړو صحیح شو دا یو پروډکټ MCC دا والا بل پروډکټ MCC ټیک شو یو بل کوېسچن دا خو MCC شو دا ټول دلته چې څونه میډیسن دي د MCC کمپنۍ چې کومې دي راوند اباوټ سکی دا چې ګورنمنټ انلیسټ کوم دي انلیسټډ چې دي دا د ګورنمنټ زما خیال 300-400 کمپنۍ انلیسټډ شو هغه کوم بیا تاسو مرزي ده چې کوم نه نه دا یو پروډکټ اوس پرس کدا امپرازول دی صحیح ده صحیح شو نو دا آیکم صرف دا یو کمپنۍ ده بل پکې نشته دا 400 تاسو ته ما یاد کړئ د هر چا ډیفرنٹ پروډکټ دی دا هولي سولسو پروډکټ جوړي په دې کې به MCC لیست کې تقریبا د 1000 پلس پروډکټس صحیح ده په دې 1000 پلس پروډکټس کې تاسو سره بدل تاویل موږ هغه پروډکټس پکې سلیکټ کړي دي نه زموږ سره په هسپتال کې د MCC لیست 142 آیټمز اویلیبل دي 142 آیټمز اویلیبل په دې کې انجکټیبل هم دي اورال هم دي دا تاسو ته ګوره دا تاسو ښکاري کنه د ګورنمنټ اف خبر پښتونخوا صحیح ده دا کنټرول ډرګ دی دا موږ سډیشن او دغه لپاره ورکو صحیح دا موږ سایت کې هر چاته نه ورکو اډرنالین چې کوم موږ پیشنټ کولیپس کیږي هغه میډیسن دی صحیح ده تاسو به دا اوس دا څونه مریضان ولاړ دي کنه دا لایف سیوینګ ډراپ لایف سیوینګ ډراپس خو اوس دې ته اخیری کوېسچن دلته دی بیا دې ځای نه وځي ستاسو په دې ټینور کې راوند اباوټ دې هسپتال ته څو روپو میډیسن زمونږ د MCC لیست مطابق چې کوم موږ د هغې نه پرچیز کړی تقریبا د 1 کروڑ 30 لک روپو یو موږ کړی دی او بل موږ د 70 لک روپو دویم کړی دی د 2 کروڑ روپو موږ میډیسن پرچیز کړی دی پرایس شنو دا جوړیږي د دې مارکیټ پرایس د دې 2 کروڑ مارکیټ پرایس کم سے کم 8 کروڑ روپۍ جوړیږي نو په دې مطلب د سمرباغ خلکو ته سکم د 8 کروڑ میډیسن په دغه کې ملاوي شي ایکچوال پرایس د دې 2 کروڑ روپۍ دی ما تاسو ته بازار کې چې دا سړی خري دا 8 کروڑ روپۍ موږ ته ملاوي شي په 2 کروڑ صحیح دا یو کریډټ شو چې په دې قابو یو کال کې په دې هسپتال کې سیرنج باندې ملاوي دو اوس سیمس دا وایي چې قابو د 8 کروڑ روپو میډیسن چې په بازار کې کم ریټ ملاويږي هغه والا ریټ دی دا اوس عوامو ته دلته ملاوي شوي دي لږ واټ ته ورځي پیشنټ پکې دي او راځي یا به داسې صحیح شو چې به دې نشي شپ کېده دا تاسو کور نه کټ کې راوړې صحیح ده دا کور نه پکټ کې راوړل شي نور اذروایز زمان دی نو موږ د تاغه سرویسز هم په دې بیډ ور کړی دي نور زمونږ خپل بیډونه خالی دا ډریپ تا پریمیل او شو تا بار نه پکې سره وړل بار نه وایي ورته وای اوس دا راته وای چې دا مریض دې دلته راوستو دا سټاف در سره هغه څنګه وا لکه څه توجه یې درکړو کنه لکه صاحب ته چا خیال وساتو ستا جی بالکل خیال یې وساته برابر ټیک ټاک مطمئن یې زمونږ د سرویسز نه جی بالکل وحید بھائی دا خو ته کمپلیټ سرپرایز راغلی لاست یو غنټه نه زستا سره یم نو آی کیپینګ ودی کې د کلیریفیکیشن څه ضرورت نه یلکه بابا ته خو روغ جوړ ښکارېږي ته څه کې ډوډۍ دی والده دلته یاره ډاړه تکلیف ونه تکلیف دی ته نو څه وشو اوسه پورې څونه ټایم ستا دلته وشو یاره دغه کم 12 بجې راغلی یم صحیح ده نو د عمله څه حساب کتاب دی راځي تپوس ته کوي سستنې ټایم په ټایم تپوس کوي ریپونه څه وشو او هر څه وشو غټ ایشو چې کومه وه د عوامو ضلع چې ده هر ځای کې چې هغې میډیکل شعبه ډېره زیاته افیکټ کړې ده کریټیسایز کړې نو هغه دا ده چې یاره د میډیکل عملې د عوامو سره رویه چې کومه ده مې بي زه رش به وي هر څه چې د هغې شاته وجوهات دي خو سخته ده
نو عوام دا ګیله کوي چې موږ هسپتال ته راشو هلته نرس راته سړیتوب په نظر نه ګوري ډاکټر راته سړیتوب په نظر نه ګوري بهرحال دوی خو ماشاءالله زمونږ وحید بھائی دې مسکر د خبره کې با وزن ویم دې کې شک نشته دا موږ نه دغه کو خو هسپتال سټاف ماته واست وختي وي کنه چې دلته غیر ضروري لکه یو مریض د ایمرجنسي نه دی او هغه ایمرجنسي ته راشي نو کوم چې د ایمرجنسي مریض نه دی دا د مسله جوړي لکه خو سټیبلی و دا بابا ته پریل کې ایمرجنسي پکار ده د اټینډنټ ته دومره ایمرجنسي ده چې کټم نشي د ته ټیک ټاک سرویسز ملاو شوی دي اوس په دې کې هغه سړی ګیله کوي چې لکه هغه د یو ماینر تکلیف سره راغلی ماینر تکلیف چې هغه او پی ډي کیس دی هغه ایمرجنسي ته راغلی دی نو دا ایمرجنسي سټاف کوشش دی چې دا ایمرجنسي مریض ته ښه سرویسز ورکړي او په پریارټي باندې نو دا کله ګیلې چې راځي نو دا د پریارټي مریض د وجه نه راځي چې کوم د پریارټي ورکو نه دی چې لکه دغه پرې د مال دا ټایم راکړه نو هغه اصل کې حق هم د پریارټي د مریضي دا تقریبا 4 بجې ټایم دا رش څنګه جوړ شو دا رش اوس تاسو دغه ولیدو نه دا زموږ د روټین رش دی او دغه کې تاسو کتل شي په دې کې تاسو ته ایمرجنسي پیشنټ نه ملوي مینلی بو کړي تراړو بابا دا د فورد ساوند لیکل شوی دی دا ډریپ د چرته ملاو شو دلته ډریپ په دلته ولګي د الټرا ساوند په هر تله خدا اوس ته او پی ډي کیسو دا الټرا ساوند هم نارمل سکین دا ټول نارمل دی سحر سرجن ته ولې نه راتلی چې دلته په ایمرجنسي تکلیف اوس جوړ شوی دی راځي وایي چې دا رش ډیر دا په دې وخت باندې چې د مازیګر سکم 4 بجې دي دا عام طور هسپتال ته خلک سحر کې ځي او د سمرباغ د هسپتال په ایمرجنسي کې دا رش دی داسې نه لګي چې دا مازیګر دی ام به دا راشي و دې کې به خوید به د ټولو نه امپورټنټ ایشو دا به تاسو د دې خبرې ته راتلل ما چې په دې هسپتال کې د بجلی ډېره غټه ایشو ده دا قیمت کې څه وشو دا قیمت کې دا تاسو ته مخامخ کاری دا لیتیم بیټریانې دي 5 کې وی وي دا 10 کې وی دي ورسره فل هایبرید انورټر لګېدل دی نو یو خدام مونږ ته چې بجلی نه وي نو 10 غنټې مونږ ته کور راکړي صحیح ده 10 غنټې د دې نه بعد بیا تاسو د بهر جنریټر ولیدو بیا موږ هغه یوز کوو نو الحمدلله د بجلی هغه ایشو چې کوم مخکې و اوس هغه نشته دی بیا دا اکسیجن دا اوس ګوره په 22 تاریخ راغلی فل ډک دی صحیح ده دا په ډیلی بیس باندې چک کیږي دا اوټي ده مینی اوټي ده ماینر اوټي ده خو دې کې تاسو ته اکسیجن مخامخ کاری صحیح شو غټ سلندر الته کارډیک مانیټر لګیدل دی دا کم ټراما کیسز چې راځي صحیح شو کیتیټر شو صحیح شو دا نور چې کوم ایمرجنسي شوزونه شو ټول دا دلته اویلیبل صحیح دا زیات تر خلک دا ګیله کوي چې وایي ایچ بی ایس ایچ سی وی سونه روان دي دا شي نه نسټرایلیز کیږي د وجه وحید بھائی دا ډېر امپورټنٹ ټاپک تاسو هایلایټ کو دا خپل غواړم چې دا سټیپ نیګلیجنس چرته مونږ شي صحیح ده من لګ دغه وګوري دی خو زموږ ټول سامان سټیرلایز کیږي کیمرامین سیف دې تر لګ دغه کوي دا و سټیرلایز سامان د پیک پروت ته صحیح شو په ایمرجنسي کې دا به مونږ راوخلو یوز کو صحیح شو دا باکس اوپن شوی دی هغه مخامخ زمونږ هغه د سټیرلایزر ماشين لګیدلې په دغه بالکل تاسو خپل چک کړئ خراب نه چک کوي تاسو خپل په دې باندې ډریسینګ کوي چې لکه هغه کې موږ ماینر ډریس کنه بس پټای لري کلیو پټای خو اوس دې کې کنه هغه د پاره بیا موږ سټرلایز پیک درین دا تاسو ګورئ ځان لګو او پاره کې بیا دا چې دا سټیرلایز دی هر مریض ته ځان لګي چې کوم لپاره استعمال شي ډیسپوزیبل نه دي چې بیا ماشين ته لاړ شي بیا صفا شي صحیح ده دا به تاسو په یو ایمرجنسي کې کم سے کم نه ملاويږي دا زموږ ایمرجنسي کې شته ها غټه خبره تاسو په واسطه د عوامو ته که تاسو ته چرته په هسپتال کې سه ایمرجنسي راشي سزه خوښ دی هغه کې سټیچ اغستلی تاسو ته کار هسپتال سټاف وایي چې تاسو سکرینینګ وکړئ ایچ بی ایس ایچ سی نو دا د مریض د فائدې لپاره دی ځکه که پرس که پدې کې یو مریض داسې پازیټیو راغی هغه ته دا سامان استعمال شو نو ابل مریض د دې مریض په وجه باندې دغه شو بیمار شو ښه دا وایي چې دا انټي ریبیز تاسو وختي وي نو دا زما سره انټي ریبیز راوړی ښه آرام سره په وافر مقدار سره موجود دا هغه ویکسین دی چې کوم سپیس وکوچی چې وته لګي یس ایگزیکټلی سپیم مګه پیشوګا او دا ګوره موږ د ګورنمنت لیست نه غستې دي صحیح ده ام سی سی ناٹ پارسل صحیح ده او د دې پرایس تاسو چې د لپاره مهم شی ټمپریچر دی ټمپریچر تاسو خپل چک کړئ
یخ دی بالکل خا د دې نه علاوه دا اوس دا باکس وګورئ د ټمپریچر چک کړئ لاندې وګورئ لاندې بالکل برابر دی لازم سټیټي نو اکثر دا خبره د عوامو دپاره ده چې دا د سپي ویکسین خلک لګوي او دا چې کله په ګرمۍ کې به داسې ځای کې پراته وي چې هغلته ټمپریچر د 30 نه برابر وي دا کار نه کوي بیا بس دا لاست شي ځای شي خو دا په هسپتال کې دا دې دپاره دا فریج لګېدلی دی دا 24 ګنټیان وي دا 24 ګنټیان وي دا په یو پی ایس هم دی صحیح ده او د یو پی ایس بند شي بیا جنریټر اوس باندې راته دا ووایم په دې ځای داسې د مشینرۍ مت کې د بجلۍ فریجو مشینونو د لیبارټري مشینونو ایکس رې مشینونو هولي سولې څو نو روپو کار شوی مونږ په دې 13 میاشتو کې الحمدلله د 1 کروڑ او 30 लाख روپو یا سولر شو یا د لیبارټري مشین شو دا مونږ پرچیز کړی دي 1 کروڑ 30 लाख په دې کې جنریټر هم شامل دی او 2 کروڑ راوند اباوت 2 کروڑ د میډیسن شو صحیح شو او دین علاوه لیبارټري کیمیکلز هم دي کاسټ اپ در کې هغه راځي فومون هم پکې مونږ غستې دي ویل چیرز هم مونږ غستې دي بیډ شیټس هم مونږ غستې دي لکه هر هغه شی چې مونږ فیل کوو چې دا پیشنټ ډایرکټ ضرورت دی نو مونږ په دې پیسو کې هغه کړی دي تاسو په کې پیسې جوړ شوی دی اپس هم پکې جوړ شوی دی بالکل Conference اپس room مونږه اپس کانفرنس روم د دې کانفرنس روم امپورټنس دا دی کنه چې دا تحصیل لیول هسپتال دی په دې کې میټینګز هم کیږي په دې کې ټریننګز کیږي او ټریننګ ډیر ضروری زمونږ د سټاف اپډیټډ ټریننګز چې کومي کنه لکه اوس نوې ډیزیز راشي باره کې به مونږ دې ټرین کوو هغه ته مونږ دې لیکچر ورکو دا لپاره پراپر ملټي میډیا پکاري کانفرنس روم پکاري نو الحمدلله مونږ جوړ کړل دي نو دې چې سټاف تعلیم یافته شونه عوامو ته وفایده شي ها اوس راته دا وایي چې اکثر مونږ ګورو تاسو شیر کوي مونږ هم شیر کوو چې هسپتال په رینکینګ کې په 1 نمبر رالو په رینکینګ کې په 2 نمبر رالو ضلع کې په ټاپ رالو صوبه کې بالکل وحید صاحب دا خو پټ پناه خبرې نه دي څنګه لکالته پیسې ورکوي چې نه دا تاسو ته ایکسپلین کوم دا ډېر تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو رینکینګ مونږ نه ډیسایډ کوو رینکینګ डी جی ایف ایس ډیسایډ کوي डी جی ایف ایس رینکینګ ستا په 2-3 انډیکیټرز ډیسایډ کوي یو ستا او پی ډي نمبر اف پیشنټس تاسو څومره دي او پی ډي کې تاسو څومره نمبر اف پیشنټ ان ایمرجنسي او نمبر اف سرجریز چې تا دلته څونه اپریشنونه کړي دي نمبر اف ایډمیشنز نو په ضلع کې په تحصیل لیول هسپتالونو کې الحمدلله موږ د 13 میاشتو په ټاپ یو په صوبې په لیول باندې موږ 4 میاشتې مسلسل په دې 13 دغه کې موږ په پوره صوبه کې الحمدلله په 4 نمبر په فرست نمبر راځو دا 4 میاشتې مسلسل را او دا ډیټا کلیکشن موږ نه کوو دا डी جی ایف ایس د डी ایچ آی ایس نه کوي او هغه डी ایچ آی ایس ریپورت هغه هر همیشه شایع کوي او به تاسو وینئ دا هغه اپیشل په ویب سټ هم موجودي نو لګدار چې هغه د پیشنټ په فلو باندې ډیپند دي وو کوېسچن نور هم شته بل ځای کې دا ډاکټر صاحب مونږ هم پوسټ کړو جی چې دا هسپتال په ټوله صوبه کې ولنې هسپتال شو چې په سیکنډ شفټ کې 2 بجو وروسته به هم په پیړۍ کې ډاکټر ناست دي بالکل جی نو اوس موږ په پیړۍ کې ولاړو بس دا سده جی تاسو ته باغ د پیشنټ ښکاری او ډاکټر صاحب هم ناشته راځي دا زموږ کاونټر دی د یو فیمیل سایډ یو میل سایډ دی او دې باندې کیمرې هم لګېدلې چې لکه د هر چا سره ښه دغه کې رویه لپاره صحیح ده چې مریضان هم سټاف سره دغه نه کوي او سټاف هم مریضان سره زیاته ونی کوي ټول کیمرې تاسو مخامخ کاری او دا زموږ چلډرن سپیشلیست ناشته ډاکټر جهانگیر صاحب او دا پیشنټ هم ویني او تاسو ما خل سرپرایز دیراله او نو السلام علیکم دا ماشوم بیمار دی کوم ځای نه راغلی تنګي مخکې خو نه راوسته صحیح سامنے ماشوم بیمار دی لکه بخیر جو صحت کوي ټیک ټاک څه مسئله ده صحیح ده نو کافی مریضان ناست دي دا ایونینګ کې تقریبا 40 پورې مریضان دلته دي دا اوس روسته راځي دا مونږه د جمعه او جمعرات دا جهانگیر سے پدې کې نه ولای چې زموږ کوم مزدورکار خلک د غي جمعه ورځ شوټي او نو مونږ په سهار کې نه وزګاری چې ماسپخین کې خپل ماشوم راوړي او چلډرن سپیشلیست یو خلک غټ خور ټایم راتلی چې خپل ماشومان لپاره دا مسله چې پلار نه مور راوړي نشي موږ د ایونینګ وګړي د لپاره خو چې خلکو ته ریلیف نشي ډاکټر صاحب سره ملاو شو کنه ډاکټر صاحب السلام علیکم ډاکټر جهانگیر وحید خان تاجک او موږ تاسو مبارک ډیر اوریدلې دي اوس هم ولیدلې جهانگیر صاحب دا زموږ سره اف سی پی ایس کوالیفاید ماشاءالله صحیح ده او ماشاءالله ډبل ایم سی پی ایس هم پاس دی پلس اف سی پی ایس هم پاس دی دوانه په پیډز کې پاس دي رجسٹرار پاتې دی مخکې حیات آباد کمپلیکس کې پاتې دی هغې نه بعد اوس موږ سره دلته کې
او ماشاءالله موږ سره مارننګ کې او پی ډي کوي ایوننګ کې او پی ډي کوي او پلس پوینټ دا دی چې غریب خلکو ته ډېر زیات ریلیف دی. ډیره مننه جزاک الله تاسو دراتلو ډیره مننه دعاګانې واخلئ ان شاء الله او سرکاري هسپتال ته څوک هم راځي نو په دې پوهېږي چې دم دغه د 10 روپو وس کېږي هغې نه سیوا نه کېږي ځکه دلته راځي. نه ان شاء الله موږ به خدمت کوو. ډیره مننه ډاکټر صاحب ماشومان الله سویټ لکه دا پوینټ ور سره لګ ځکه ده اکثر د ماشوم د ډاکټر نه ډېر غټ الرجي وي چې کله د شیشو ځای ویني که هغه د ډاکټر نه د بل چا وینو جاړي. خو زه چې داسې چایلډ فرینډ ډاکټران وي چې هغه ورسره څه بسکټ او ټاپي ماپي ورکوي ماشوم به ډاکټر نه بیا دومره یېرېږي نه. دا لیاقت صاحب هم یو ریکویسټ کړی چې لیب دې غټ شي نو خپل هم یو خواهش و هغه سیټ ته فیمیل یعنی کوم ځای کې چې وینه اخیسته کېږي وینه اخیسته کېږي دا کلیکشن پوینټ دی زموږ دا پرده شوه د هغې پاسه په کیمره لګېدلې ده چې هر څه ټیک ټاک دی منیټرنګ اچھا لپاره. رښتیا دې ځای کې یو خبره یاده شوه موږ سره دې هسپتال کې په دې نرسنګ سټاف کې یا په دې نور دغه کې فیمیل شته بالکل شته. زما سره په دې ټیم کې لیب کې خو نشته که نه لیب کې نشته دی او زما سره فیمیل چې کوم ځای کې د فیمیل پیشنټ ډېري نو موږ هغه ځای ته ورکوو که نه. یعنې ګایني کې زموږ سره دي په اوټي کې زموږ سره دي دغه جنرال اوټي اتروپیډیک اوټي لکه اوټي کې نرس خامخا فیمیل پکاري صحیح ده. دا زموږ سره سرجیکل وارډ چې کوم فیمیل پیشنټ دی هغې دپاره نو هغه ځایونو کې شته دی. البته ایمرجنسي کې موږ سره نشته دی او هغې دپاره موږ لګیو چې موږ ایمرجنسي نه ارینج ها یاره السلام علیکم. السلام علیکم. هغه زما خیال د کیمرو کې موږ دی لیدو که نه نه دی نو هغه بل و جاوید لالا نو دا د هسپتال ماشاءالله لیبارټري ده. وحید صاحب اول هغه سر نه دا زموږ د سپیشل کیمستري سیکشن دی دغه ماشینونه دغه سپیشل کیمستري ماشینونه ټیک شو دوه موږ سره خو اوس ماته دا ووایي ماشینونه خو ټول پراته دي او هغه خبره موږ ته که تاسو هر څومره په دې دغه راکوئ موږ پرې پوهېږو ستاسو د وینا مطابق چې دا د ټول نه لیټسټ او بهترین ماشینونه بالکل نه د دې نه خیر لیټسټ نور هم شته که نه خو په دې لیول باندې دا تحصیل لیول باندې دا عوامو یو ګیله ده جی چېرې مونږ ټسټونه ورکو بیا ګنټه یو نیمه ګنټه مونږ هغې ته وحید بھائی دا زه لږ ایکسپلین کوم که نه یو خو تاسو لږ راشئ که نه جی دا ماشین دی دله ته ټیسټ ورکړي که نه نو دا ماشین کم سے کم 3 منټه په ټیسټ اخلي صحیح شو 10 منټه راده په بلډ کلیکشن کې ولګېده 3 منټه به دې ماشین په انالایزینګ کې ولګېده ټیک شو 13 منټ شو بیا راغی د لیپټاپ ته ریزلټ ویریفیکیشن ته رپورټ شو ټیک شو بیا دلته کې پرنټ شو صحیح ده او دا 15 منټ یا 20 منټ خو په دې پروسس کې یو ټیسټ کې لګي. اوس مال خو دغه یو مریض نه دی راغلی که نه مال خو 200 مریضان راغلي دي اوس چې کم سے کم دا مریض د هسپتال له یو نیمه ګنټه ټایم نه ورکوي 90 منټ نه ورکوي که نه دا پروسس پاسبل نه دی. یعنی په دې ماشین کې د یو مریض ټیسټ روان دی او 10 وتل نور پراته دي نو کم سے کم ډبل کې کنه هر مشین دغه دوه پراته دي ډبل دي دا جنرال کیمستري د دم سره ډبل دي هیماتولوژي د دې موجود هم رش رشته هیماتولوژي ها او د سنټریفیوژ لکه موږ سره ډبل هر شی زما سره ماشين ډبل پروت دی خو فلو ډیر ادا بل زمون خلک د صبر عادت نه دی صبر څوک نه کوي غټه خبره پکې چې کومه ده کنه په دې ماشين چې کوم ټیسټ کیږي د موږ 150 روپیا اخلو صحیح شو د دې ماشين بهر 400 500 داسې اغسته کیږي صحیح ده اوس چې په یو ټیسټ کې یو مریض ته 350 روپۍ ګټه راځي فائدہ وته کیږي صحیح ده نو پکار ده چې دا یو غنټه انتظار وکړو. اوس راته دا وایي چې وخت موږ د رینکینګ خبره وکړو نو ماته وې دوه کوېسچنې مې نور هم دي خو بل ځای کې وکړو دې هسپتال کې به د یو کال کې څومره مریضان وکتل شو؟ په دې یو کال کې ټل ټو ناو لاست ویک کې مونږه ډي ایچ ایس ته چې کومه ډیټا جمع کړې ده نو 1,51,000 مریضان زمونږ په او پی ډي او په ایمرجنسي کې کتلې شوي دي. په دې کې به تقریبا 40% پیشنټ چې دي دا په ایمرجنسي کې او 60% په او پی ډي کې دي. بیا ایمرجنسي کې چې کوم 40% پیشنټ کتلې شوي دا راوند اباوټ 60,000 یا 70,000 به جوړیږي. په دې کې زه تاسو په یقین سره ویلې شم چې یو 5 یا 10,000 مریضان نشم ولې چې ته میډیسن نه میلاو باقي 40,000 مریضان ته میډیسن ملاوي. دا مطلب خو په ډي کې هم تاسو وخت څه ذکر کوئ چې او پی ډي کې مونږه دوه قسمه میډیسن ورکو او هغه چې کوم لنګ ډیزیزز دي دا ډایبټیز شو او هایپرټنشن شو د دې جاری دوايانې او دا غریب خلک نشي برداشت کولای. نو زمونږ چې کوم پرچیز کمیټي لري چې کوم ډاکټران صاحبان دي نو هغه دا ډیسیژن وکړو
چې مونږ به دا دوه میډیسن چې کوم د شوګر او کوم د بلډ پریشر دي چې دا مونږ په پریورټي باندې پرچیز کړو نو تقریبا مونږ به ورکلی ټل ټو ناو د 30,000 مریضان دا میډیسن یو کوېسچن دغه کېږي 2-3 مریضان ماته دغه وکړو ورال زما کوېسچن تاسو نو کوم چې کرایټیریا دغه پیشنټ سره دغه د پاره هیڅ کرایټیریا نشته هر چاته ملاويږي غریب مالدار پکې نشته دی دا جاری دوايان دي نو اوس دا د هر څه خپل ضمیر دی دا پکار دی چې غریب ته ملاوي او پر دې حق وړي نو نه ده نو مونږه څوک ځکه نشو درولې چې لکه د غریب سرټیفیکیټ د چا سره نه صحیح ده اخیری نو مونږ به دې څنګه چالو ورکو په دې ځای کې خپل خبرې ختمې کو همدا لیبارټریم دا د دې حواله سره ډېر شي خبرې زبان زدام وي جی جی په دې لوکل مارکیټ کې بهرم بهر حال بس جو हो गया है सो हो गया है اوس چې کله تاسو ټریننګ ور سٹارټ شوی دی د دې لیبارټري نه د الټراساوند نه د ایکس ری نه د او پی ډي د هغه نه رسید نه دینو څومره ریوینیو راغله زمونږ چې ما چې کله چارج واغستو نو هغه وخت کې زمونږ د هاسپټل ریوینیو چې و دا تقریبا 6 لک روپۍ و ماهانه 6 لک و او زمونږ ریوینیو الحمدلله 17 لک روپۍ ده 17 ډبل نم سیوا شو ډبل نم سیوا شو د خو هغه کې سب فیکټرز دي کنه یو خو فیکټر دار چې مونږ ماشينونه لیټیسټ انسټال کړل ټیک شو انویسټیګیشن زیات کیږي صحیح بل بګه مونږ ایچ ایم آی ایس سیستم انسټال کړو دا تاسو ته لیپټاپ ښکاري او تاسو خپل آی ټي باندې بخپوي می لیټیسټ ماډل په دې کې ویل چې په یو کلیک باندې ما ته ټول د ورځې دغه ملاويږي دلته زه لینک اوپن کوم خپل ما سره په موبایل کې پته لګي چې نن زما په هسپتال کې څونه ټیسټونه وشو چا نه څونه پیسې واغستې شوې نو د دې دوه پازیټیو فائدې دي یو خو د دې مریض چې کوم ما سره چا اوس نن سی بي سي ټیسټ کړی دی یا یوریناري کړی دا اوس مونږ چې دوه کالو پورې سو ټیسټونه وشو بالکل دا تاسو خو دې شي تاسو دا لګ دا کیمرا کلوز زه تاسو په خپل موبایل کې او خیمه دا زما چې کوم لیب کاونټر باندې کوم کس ناشته هغه ماته په ډیلی بیس باندې د کمپیوټر نه ریپورت پرنٹ کې راولېږي دا ټوټل ټیسټونه چې څونه شوي دي 357 او پی ډي شوي ده مریضان راغلي ټیک شو او 23,430 روپۍ شوي دي نن د ټیسټونو مت کې 23,457 روپۍ مریضان نه اخیسته شوي او دا زموږ سره په سیستم کې ریکارډ پروت دی دا غي د ماته پرنٹ راولېږي نو راځه انلاین هم اکسس کوو کې خو رعایت هم دی کنه دا خو دا ټیسټ د 23,000 چې موږ کومه غستې کدا دی په مارکیټ کې کول دا کم سے کم د یونیم لا پروف صحیح شو زه تاسو ته یو ټیسټ مثال در کوم ایچ بی 1 سی کای سے په 100 روپۍ باندې تاسو کوی دلته سرکاري 700 600 روپۍ باندې کوي ایچ بی 1 سی مارکیټ زما خل 1200 1300 1000 نه بر دي دا سه سی بی سی ما تاسو مثال در کو دا دلته په 150 ته بار 4-500 روپۍ دا یوریناری مونږ په 30 روپۍ کو بار 100 پورې دا چې کله راتللې چارج دی خستو په خزانه کې روپۍ سو و سودی د ګنډاپور څخه خبرې لبرا شو خزانه خالی تاج بر چکه ہے دا خیر مونږ دا نشو ویلې چې هغه پیسې غلطي لګېدلې هغه په خپل ځوانه ټیک لګېدلې زمانه مخکې چې کمی لګېدلې دي لکه حکومت یو اډیټ سیستم یو هغه اډیټ ریپورت کلیر ورکړی دی صحیح ده خو ما چې چارج واغستو په مونږ باندې تقریبا 27 لک روپۍ په هسپتال باندې قرضه وه نن زمونږ په اکاونټ کې الحمدلله د میډیسن په مت کې تقریبا 55 لک روپۍ پرتی دي په دې دوايي نه باخلو او زما په ایچ ام سی اکاونټ کې به تقریبا 10-15 لک په کې پرتی خدا مونږ کنزمپشن ریګولر کیږي ا قرضم ختم شوی د کوم چې مخکې په مونږ باندې و او اوس مونږ سرپلس نه اوس د هسپتال متعلق شه د ټول ریپورتس دا ملاويږي چې بس دا لایټ خو مسله نه کې شاته کنه صحیح ده ټول ریپورتس دا ملاويږي چې بس ایکسلنٹ او آل از ګډ یو عوامي کوېسچن دا دی چې به په دې کې خان لا او ام پی ایس سرول ادا او یو کوېسچن بلم دی جی جی دا په دې وسه پورې کم سو شو بده کې دا غوي سرول ها دا سدا اول خو وید بای سو کم چې خکار کې ما په خل سي اپریشیټ کول پکار دي ز ټول کریډټ اول خو د خپل ټول امپلایز لور کوم صحیح ده الله دې قدر وکړي او زلوي چې خدای بنده دوی له سرټیفیکیټونه ورکو انعامونه ورکړه دا ورته ګوره تاسو ولاړی تاسو د مخې نه هم دا د ام اس ال غواده 3-4 ځل خو به مې ویلي نه بالکل لا تاسو ویلي دی خکار سو کې هغه اپریشیټ کوو سرټیفیکیټ باندې اسمه کې خود به پیدا غش کیش پرایز دی لور کومه منتلی امپلای اف د من زهره میاش ور کوم او غزر خپل جیب نه ور کوم دی ایوارډونه جوړ سرټیفیکیټ جوړ بل تاسو د ام پی ای او عبید الرحمن صاحب خبر ورکړو د ام ان اس بشیر خان صاحب خبره موکله نو ام اس دلته چې زرا غلې ما
هغه په دغه باندې راغلم په ریکمنډیشن راغلم نو اول خو چې څه اصلاحات کیږي نو دا ډیفینیټلی هغه ته چې زنه وینو د دې علاقې سټیک هولډر دي صحیح ده بل ما بلا اکوپمنټس پرچیز کړی دي سولر شو دا لیبارټری دا ماشينونه شو کنه جنریټر شو نور بلا تاسو ته مو خودو دا عبید سے د دې الله غوا دی چې هغه جزما سره خپل فاینانس ډپارټمنټ ته تللی دی سیکرټری تر اسناسته منسٹر تر اسناسته او دا پیسې هغه ماته ریلیز کړی دي صحیح نو اوس کدا ایم پی ایس ابن یو دا ریلیز ماته نه وکړي نو ما خو ته شو نه شو کولای نو د دې ډیفینیټلی ایم بی ای مینه خیره دغه ته چې راځي نو هغه تاسو په دې ټول کارکړدګي د سه یو کوېسچن دی جی هغه لیبر روم دی ها او د لیبر روم کې چې د نرسری ده صحیح دا سدا وید بای بهترین کوېسچن دی او زمونږه چې کله امرالو نو موږ انوال پلان جوړ کو انوال پلان کې ریډ کیسز گرین او یلو لیبر روم زما په ریډ کیس کې دی چې دا به ته په ټاپ باندې ټیکې زما د راتلو سره 10 ډیلیوري سیټس ماغي ته ور کړی دي 15 مو د سیزیرین سیټس ور کړی دي ډیلیوري ټیبل چې داغي کمې وي هغه د کتو لایق نه وي هغه مونږ ټول چینج کړی صحیح ده مکمل هغه سینیټیشن صفحي هر څه ته مونږ برابر کړل بل انفیکشن کنټرول دا ډېر یو مین چیز دی یو سړی ته هپاتایټس بی دی اگر هغه دلته سوري او پی ملتا او هغه دلته ډیلیور شو نو دا سامان ګنده شو دی باندې قبل ته کارو شو هغه تم دا ډیزیز ولې او زمونږ سټریکټ پلان دغه ډیسیژن دی چې کم پازیټیو کیسي هغه په دې انسټرومنټ نه دغه کوي د پروزان نه بچ دن په کوارټرو کې کوم پرایویټ ډیلیوري کې دی هغه بند شو almost 90% بند دي موږ ته کیمرا لګولې ده موږ مانیټر کو کلم دا سپیشن لاړ شي نو زموږ خپل هسپتال کویک ریسپانس ټیم دغه په سيزي ګوري نو کافي هدا پورې په کمې شوی نرسری تاسو ویلا نرسری بالکل موږ جوړاو څنګه چې دا نور شیزونه ضروري او ریټ کیسز اس نرسری موږ سپریټ کیس کړه خو دا نرسری د پاره یو خو د بجلی تاسو ته پته را جندول کې لوډ شیډینګ کم سے کم 12 غنټه لوډ شیډینګ دی نرسری لوډ شیډینګ نه مني ټیک ده کتا سوچ تاسو را جنریټر دی کنه نو جنریټر په فیول چلیږي نو د دې چې کم خرچه ده د جنریټر دا ډیلی 10000 روپۍ ده مونږ ته د حکومت نه د فیول لپاره 6 لک روپۍ د پوره کال ملاويږي نو هغه مونږ په یو میاشت دوه میاشت نرسری چلولې جوړې رپینش چلولې دا غي د لپاره پراپر اکوپمنټس پکار دي بلډینګ مونږ سره شته خو د اکوپمنټ کم دی کې د بجلی دم او هغه چې کم نور انکیوبیټرز او کم د ماشينونو چې دي اکسیجن پکار دی نو اکسیجن سپلایم بګډیر امپورټنت ده هغه د لپاره مونږ یو پروجیکټ سره خبره کړې ده او ان شاء الله امید ده چې څنګه دا نور ناممکن کارونه وشي دا به الله پاک یعنی را روان پروګرام را روان دغه اسټیمیټډ کاست 8 کروڑ روپۍ دی او مونږ یو پروجیکټ سره خبره کړې او چې مونږ یې تکو یعنی د خیر سره رزرو وشي ان شاء الله دا کوم چې ناممکن تولید او داسې ان شاء الله دا الله ممکن ډیره مهرباني چې وخم را ترا کړلو مننه تاسو د ټولو چې وکتلو مو یو کال پس د هسپتال کې مونږ وکتل چې کوم اصلاحات شوي دي دا تاسو د پاره دي دا هسپتال تاسو د پاره دی دا مې سب د خدمات تاسو د پاره دي دا خلک تاسو د پاره دي بهر حال دا ویډیو به تاسو په زرګونو خلکو وګورئ یا به کتلی وي په دې هسپتال ته به تاسو راغلي نو زه تاسو ته دا وایم چې مونږ انسانان چې کوم یو نو په معمولی شاباشي ډېر خوشحالېږو چې کوم ځای کې صحیح نه نو د هر څه نه بالاتر هغې ته شاباشي ورکوئ یو لایک ورکوئ او چې کوم ځای کې صحیح نه چې هغه تاسو پوهېږئ چې په دې کې خواله راتلی شي نو که د ایم ایس اف ته برای راست ویلی شي قربان ډېره ښه ده دفتر کې ناست وي راځئ ورته وایئ ریټن ورته پرېږدوئ چې یاره زه راغلی وم لیبارټرۍ کې خو دا دغه وه ایم ایس اف په دې کې دا خواله راتلی شي یا راغلی وم دلته دا مسله وه دې کې دا کولی شي تاسو ورته ریټل پرېږدوئ او بیا ترې تپوس هم کوئ چې تاسو څه وکړو او ګنې مونږ ته وایي وټساپ باندې راته رالیږئ په شریکه سره به انشاءالله د ایم ایس اف سره په ملګرتیا کې دا هسپتال سمو خو کافي حده پورې سم شوی دا دی چې خوشحاله په دې یو چې دا هسپتال د صوبې په رینکینګ کې په ښو نمبر راځي ضلعې په رینکینګ کې په 1 نمبر راغلی دی او غټه خبره حیرانۍ چې کومه ده نو مې بي صوبه کې نور هم وي خو دا هسپتال واحدنی هسپتال دی چې د دې د اخراجاتو د ریوینیو A to Z چې کوم اختیارات دي دا د ایم ایس اف سره دي نور هسپتالونو کې چې کوم کار ټکه پوکه کېږي نو هغه به ډي ایچ او نه اجازه تالي او هغه ته روپۍ ځي او هغه به بیا ریلیز کوي ډېر یو دومره اوږده قصه وي چې هغه ایم ایس وایي چې مړه په ګولۍ ولا بس راځه صرف کرسۍ کې کېنه ساین کوه او ځه نو دا واحدنی هسپتال دی چې پول هولي سولي اختیار د دې سړي سره دی دا اختیار دله چا ورکړی نه دی ده راوړی دی د دې کریډټ به هم دله ورکوو نو اوس د دې سړي نه مونږ کار اخلو چې کوم ځای کې مسله وي اول یې درته وایې په ریټن کې هم ورته وایې موبایل نمبر در سره وي کال هم ورته کوئ دفتر ته ورځئ ورته وایې او که نه ده ته نه وایې مونږ ته وایې مونږ به دوی ته رارسو او انشاءالله هغه مسلې به دې هسپتال له وځي ډېره مننه